ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فصلوات الله اللامتناهية على هذا الرسول العظيم رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زما قابل صد احترام علماء کرامو دا قرآن پاک حفاظو مقرئین کرامو او زما دا اسلام درنو معززو خبو مشران ورونو دا یو دینی مدرسی دا طالب علمانو دا کارگزاری بارکی یوم سرپرستان منعقد دے او دا مدرسی ډېرې ښې کوي چې د دې بچو مشران راوبلي. مفتی صاحب ډېرې قیمتي خبرې وکړي او قسم مې چې یو پلارم د خپلو بچو دومره خیرخواه نه لکه یو محتمم د مدرسې چې د هغې خیرخواه قسم مې موږ په کور کې د یو بچي تربیت نشو کولی د یو بچي او یو محتمم د سلونو بچو تربیت کوي. د دې استادانو او د دې محتممینو په قوم ډېر لوی احسان دی او بیا په داسې زمانه کې چې چاپېره یو سور اور د بېدینۍ یو سیلاب د سیلاب او د دنیا تمام کافران را جمع شوي دي او اسلام یې نښه کړی دی. نن قسم په خدای د اسلام مثال هم دقسې دی چې یو ښکار دی او چاپېره ترې ښکاریان دي او ټوپکې ورته یې نیولي دي پسانې ولي په کپرې ولي په سینې ولي. نن بالکل اسلام په دغه نقشه کې دی. ولقد ارانی للرماح دریة من عن یمینی مرة وامامی. شاعر وایي خلکو زه نښه کړی ما مخامخ نه مې مولي او د شا نه مې مولي او د حقي طرف نه مې مولي سورې سورې کړی ما. اسلام د کافرانو د لاسه بالکل د هغه ښکار په حیثیت باندې دی. حالانکه د یهودو او د عیسایانو په خپل مابین کې تر اوسه پورې دشمني وه. یهودیان برید ته وایي او شملن یې غوي چې موږ د دې پیغمبر وژلی دی
او عیسایان هم جړه کوي چې دې ظالمانو زموږ پیغمبر پانسي کړی دی. یهودیان ډېر په فخر وي چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی دی، او عیسایان هم د دې خبرې اعتراف کوي چې دې د کافر بچو زموږ پیغمبر په پانسي کړی دی. په بیت المقدس کې چې دی ورته یروشلم وایي، هلته کې په هغه لویه ګرجه کې وایي هغه دفن دی. حالانکه زموږ عقیده خدا ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته ژوندی خېږولی دی. قرآن په دې ناطق دی، د رسول الله روایات تواتر ته په دې باندې رسېدلي دي. قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، او تواتر ته د رسول الله حدیث رسېدلي دي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. د قیامت نه مخکې به الله تبارک وتعالی د دمشق د جامع مسجد په مناره شرقي باندې راکوزوي، او بیا به هغه د رسول الله د دین اشاعت کوي، او مهدي علیه السلام به ورسره بیا ملګری شي، او بیا به دجال وجني. دا زموږ عقیده ده. لیکن یهود او نصارا دا د یو بل دشمنان دي، لیکن دواړه نن یو شوي دي. هندو ورسره دی، سکھ ورسره دی، بدھ مت مذهب ورسره دی، زردشت ورسره دي. څومره کفري دنیا چې د ټوله یو شوي ده. او چغې وایي لګیا دی، چغې چې اسلام دهشتګردي ده، مسلمان دهشتګرد دی. اسلام دهشتګردي ده او مسلمان دهشتګرد دی. په داسې تورو تیرو کې د دې دیني مدرسو ډېر ضرورت دی. دا خو د دې مدرسو برکت دی چې ته بت ته سجده نه کې او ته ونې ته سجده نه کې. اکابرین دیوبند په قبور د الله تعالی له متناهي رحمتونه نازل کړي. دې اکابرو ډېرې لویې قربانۍ کړي دي، انګرېز سره هم ټکرې والي دي. او بیا د دیوبند هغه عظیمه اداره قائمه کړه، او په لکونو کسان د هغې نه فارغه شو، او په ملکونو کې خواره شو، او د حق آواز هغه چې کوم دنو بلند کړو. زما وروڼو دا مدرسې د ډېر عزت، د توقیر، او دغه علما د ډېر عزت او د توقیر خاوندان دي. خفه کېږئ به نه. بهترین حاجي به وي، ښې تسبیح به ورسره وي، تهجد به هم کوي، تلاوت به هم کوي. د کور نه به شپږ بچي انګریزي سکول ته روان وي، انګریزي سکول ته واړه واړه بچي. قسم یې خوړلی چې یو بچی د مذهب ته قربان کړم چې سبا دې دین بیانوي. که مسیح د یو کور نه زه ګورم کله نه کله لس ماشومان وزي او مشران ټول حاجیان دي. دا اړو فکر نه کوي چې د دغه دین ساتنه هم په ما باندې لازمه ده. مفتی صاحب خو یوازې د دې ذمه دار نه دی، د علما خو یوازې د دې ذمه دار نه دي. قسم ده که تاسو خبرې مخ پکېږئ. دکاندار په دکان کې خوشحاله ناست دی، چېرې یو بل دکانم کارخانه دار وایي یو بله کارخانه جوړوم، خان او نواب وایي چېرې یو 200 جریبه نوره ځمکه حاصله کړم. دغه غریب مولا دی چې کم یو سړی په دین حمله کوي دی میدان ته راودانګي. قادیانان که د ختم نبوت په صادر لاس اچوي نو دغه مولا میدان ته راوتی. پرویزی که د رسول الله د حدیثو انکار کوي دغه مولا غریب میدان ته راوتی. څوک هم چې په قرآن حمله کوي دغه لیونی مولا، دا لیونی طالب میدان ته راوتی. دا ولې؟ د اسلام یوازې د مولا دی. ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه وې، ته دا نه وې چې زه د رسول الله مبارک امتي یم. ته دا دعاګانې نه غواړې چې خدای ما د رسول الله مبارک په امت کې حساب کې. او لا پکې لا دا وې چې دا مدرسو ته دام ورکوئ، دام ورکوئ، دام ورکوئ. د خیرات او د زکات او د دې خبرو د پاره بهترینه مصرف چې کوم دی هغه مدرسه ده. پخوا زمانه کې به اسلامي بادشاهانو دغه مدرسو ته تمام اوقاف وقف کړیو. په لاهور کې 200 مدرسې وي، 200 لاهور کې. دا لاهور عبراني کې د الله ته وایي، اور الله ته وایي. د مدرسو د وجه نه دې ته به خلکو بیت الله وي، او د تمامو اوقاف آمدن به دغه مدرسو ته راتلو.
خانانو نوابانو بخپل ځانو مولایان کولو، جماعتونه به ډکو، چاته به چې قرآن مجید یادو او د رسول الله حدیثونه به یادو، هغه ته به لوی ملازمت ملاوېدو. د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانه کې به لوی خدای چاته ملاوېدا چې ټول قرآن مجید ورته یاد او د رسول الله بلا حدیثونه ورته یاد. عالمگیر رحمت الله علیه په خپل حافظو 12,000 حدیثونه ورته یادو. د عالمگیری هغه نگرانی کې جوړه شوې ده د علماء لوی بورډ به یو مسله باندې، او بیا به هغه وکتو فتاوا عالمگیری باندې مشهوره ده، په عرب او عجمو دواړو کې یو مستنده فتاوا ده. هغه زمانه کې دغه مدارسو ته ډېر لوی جاګیرونه خلکو چې کوم نن وقف کړي. نن څه دي دا په دغه معمولي چندو باندې چلیږي، په دغه سیزونو باندې چلیږي. د مارونو دا مدرسې مضبوطې کوي، مضبوطې، او د دې مدرسو احسان په ځان باندې منې ستا د قربانۍ سرمنه چې مدرسه قبوله کړي، شکر وباسه په ښځه کې ولګېده. ستا زکات چې دغه محتممین قبول کړي او په دغه نادارو طالبانو یې خرڅ کوي، شکریه ادا که شکریه. ستا د هغې صدقې او د زکات صحیح مصرف همدغه ادارې دي. دې ادارو کې څه دي؟ دې کې قال الله وقال الرسول دی. دا طالبان دای ته فرشتې د رحمت وزرې خورئ، دا معمولی مه ګڼئ. آقا د جهان صلی الله علیه وسلم د طالب چې کوم مقام بیانوي، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. رسول الله مبارک فرمایي چا سره چې الله تعالی د نیکۍ اراده وکړي په دین کې ورته پوهه او فقاهت ورکړي. ان الملائکة لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم. د رحمت فرشتې طالب علم ته باقاعده خپلې وزرې په لاس کړو. مولانا قمر الدین بارک راځي چې طالبانو به ډوډۍ خوړنو، هغه به ورته اوبه نیولې وي، لوی علامه شیخ الحدیث. طالبان به شرمېدل یارېږي چپ شئ خپله روټۍ خورئ. طالبانو ته اوس خپله مرتبه نه معلومه، فرشتې درته د رحمت وزرې او که ما تاسو ته اوبه ونیولې نه څه به د زما وروڼو د دغه دیني مدرسو په دې ملک باندې ډېر لوی احسانات دي، ډېر لوی احسانات. په یو مدرسه کې 300 طالبان سبق وایي. بله د ترم اسلام آباد ته هلته مولانا عبدالعزیز صاحب دی، لوی اداره ده، راته وایي زموږ مدرسه کې 4,000 طالبان ډېره دي، او جامع مسجد سره لال مسجد سره د جینکو مدرسې ده، 2,000 جینکۍ پکې سبق وایي. 6,000 طالبین او طالبات سبق وایي، یو پیسه فیس نالو، یو پیسه فیس نالو. او دا ټول الله تبارک وتعالی د مسلمانانو پړونو کې دا جذبه یې ده. امرو الله تعالی د دې کتاب حفاظت په خپله کوي. خوش قسمت ہے چې ستا پیسه دې مدرسه کې ولګېده، شکریه ادا کا، شکریه ادا کا. او دغه پیسه به ستا د نجات چې کوم دنو هغه ذریعه ګرځي. ما چې کوم آیت تلاوت کړی الله تعالی هم دغه خبره پکې کوي چې او مؤمنانو د خدای نه ویریږئ او د قیامت تر ورځې لپاره څه تیاری وکړه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. د قیامت ورځ ډېره لویه هولناکه ورځ ده، هغې دپاره څه دلایل څه سامان تیار کړه، هلته کې نجات ډېر ګران دی، هغې دپاره تیاری وکړه. دې ته احتساب نفس وایي. علامه ابن ابي الدنیا پورا په دې باندې کتاب لیکلی دی، محاسبة النفس. محاسبة النفس د ځان باقاعده محاسبه کوه. دغه وجه نه صوفیه کرام مراقبه موت دا یو مراقبه ده. د ماښام یا د مازدیګر یا د ماسخوتن په وخت کې صوفیه وایي لغونې کښېنه او دا گردن جھکاو کا او سوچ وکړه چې تا نن کم عملونه وکړل چې ستا د نجات ذریعه دي او کومه بد عملۍ دي وکړي چې د هغې نه توبه وباسې. دې ته محاسبة النفس وایي. انسان د هر مال د دغې خبرې محاسبه کوي چې زه به
دزن کدن په وخت کې به زما څه حالي، د قبر په تورو تیارو کې به زما څه حالي، او د میدان محشر په هولناک منظر کې به د الله تعالی ته څه وایم. څه معمولي خبرې نه دي. د هغې علاج هم دغه دی چې د دین سره ربط او تعلق پیدا کړه. مولانا وایي که نه کنن بچ کېدل غواړي نو یا د مدرسې ماحول ته راشه او یا د تبلیغي جماعت سره وابسته شه یا د چا یو بزرګو د ولی په مجلس کې کېنه. صحبت صالح تو را صالح کند. د نیکانو په مجلس کې چې کېنې څه سړی به درنه جوړ شي. د مرونو د دنیا د ژوند ډېر زر تېرېږي. په ګناهونو کې یو سړی مبتلا دی او عیاش دی او مري او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې نصیبه نه شوه، جهنمی دی. یو مزدوری کوي او یا اتیا روپیو ګټي او بچو ته په حلاله روزي او 15 وخته مونځ کوي او عبادت کوي او چې مري د لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په خدای بادشاهان ته قربان شه. زمارونو دا دنیا ډېره په تیزۍ باندې روانه ده، ډېره په تیزۍ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه خپله زمانه کې فرمایي چې زما ملګرو فتنې را روانې دي، فتنې شابه نیک عملونه شروع کوي. بادروا بالاعمال فتنا، سبقت وکئ، نیک عملونه شروع کوي. فتنې را روانې دي، فتنې کقطاع اللیل المظلم، د تورې شپې په شان به تورې چپې وي، تورې چپې را روانې دي. سهار نه به یو سړی ښه مؤمن ماښام کې به کافر شوی، ماښام به ښه مؤمن سهار کې به کافر. ولې یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین به په دنیا باندې خرڅوي. چېرې ډالر یې ملاو شي ایمان به کار کوي. دا همغه زمانه ده. دا دعا وکړئ چې الله تعالی دې موږ د دې کلمې نه محرومه کړي. زه یېرېږم که د بېحیایۍ او د بېدینۍ دا سیلاب دغسې وچلې نو خطره ده. سبا یو سړی به بیا وایي چې یاره زه عیسایي یم، ما ته څه وی؟ زه خو عیسایي یم. مسلمان سره د دې کلمې، د دې ایمان، د دې قرآن پاک او د دې احادیث نبویو که زره قدر وي. تاسو په بانډو کې اوسېږئ، د خدای شکریا ادا کوئ. موږ خو ښاریو ته ځو که نه، قسم په خدای بعد جلسو کې دا نه وي تعلیم یافته ناستې نه وي، تعلیم یافته ځان ته انګریزي دان وایي. ټول قرآن ورته واوروه که درته وګوري. د رسول الله ټوله بخاري، خو چې د انګریز یو خبرو کې چې لارډ میکالې دا ویلي دي، لارډ ګلیسټون دا وایي، ټول متوجه شي. مسلمان نسل په انګریزۍ دومره مین دی چې د انګریز مقوله ورته پیش کړه، ټول متوجه شي. یاره څه ظالم مولا دی، تورو تیارو کې لاړو خوځېدو. وایي تا خدای غرق که، قرآن یې درته ختم کو، د رسول الله حدیث ستا په غوږونو باندې اړوسره دي نه، په انګریزۍ دومره مینې. نو ما درته عرض کولو چې د بعضې حاجیانو د کورونو نه شپږ بچي، واړه بچي، کوټې ورته اچولې، پتلونې ورته اچولې په ساړه کې. زمونږ په کلي کې بعضو ته ټایي مچولې وي، ټایي وړوکي بچي ته، او اے بی سی ډي ورته اول دل نښي. ډېر یو لوی سوچه سمجه سکیم دی چې د مسلمان دا نسل دا د دین نه بالکل لرې کا. او یقینا انګریزان په دې کې څه حده پورې کامیاب دي. لارډ میکال او لارډ ګلیسټون چې کله نصاب تعلیم جوړولو، هغې کې لیکلي دي چې موږ داسې نصاب تعلیم جوړو. هغه زمانه کې پاکستان او هندوستان نو تقسیم شوی. د یو هندي د شکل په لحاظ سره به هندي وي، لیکن زموږ په کالجونو یونیورسټو کې چې د هغه تربیت وشي، د هغه دل او دماغ به د انګریزي، شکل به د هندوستاني وي، دوی به پاکستاني، لیکن دماغ به د انګریزانو وي. څه معنی؟ انګریز هم په قرآن اعتراض کوي. نن د مسلمان په کور کې پیدا شوی زلمی چې هغه ځان ته ګریجویټ وایي، هغه د اسلام په یو خبره باندې باقاعده اعتراض کوي. دا قرباني وایي کوم ځای ده؟ حیوانات پیسې ختموي،
پرویز گریجویٹ ظلم دے وای دا مسلمانان چې دا په اختر کې دا وینه توی په دې حیوانات کمیږي دا پیسې حکومت ته ورکوي چې درته سینماګانې او د لوبو ځایونه د کرکټو میدانونه دا درته چې کوم نه جوړ کړي د خدای تباہ و برباد کا او دومره بې وقوفه چې د الله تعالی د قدرت منکر چا ویلي دي چې په قربانۍ باندې حیوانات کمیږي پکار دا و چې یو غوی نه وي یو اوښ نه وي یو ګډه نه وي دا کمې راسي زمانې راسي د قربانۍ دا مبارکه فریضه مسلمانان ادا کوي الله تعالی وایي انا خلقنا كل شيء بقدر موږ هر یو شی د اندازې مطابق پیدا کړی دی دا کم سی زیاد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ زیاد پیدا کر دے یا ٹھولنا زیاد ضرورت ہوا تا دے ہر دے ہوا موجود ہے کدا ہوا پا کنٹرول بانے ملا لے دے مالدار و خلق بتا سٹول وجلی ہوئی او دا رنگی دا اوبا دا رنگی دا تمام دا خورد و نوش سامان زر و سپین زر دا کم دیا گئی تا دمر ضرورت نشتا کتے او سڑے پا او کمرہ کے بندے او لسمن سردر چلکا دا خورا نولے غزر بے جوندے پاتی کی بے وقوفا خلق داوئی چی پدے حیوانات کمیگی حیوانات پدے نہ کمیگی سمر گڑی بھی دی روزانہ سلا لیگی پا پینڈائی کے سمر لا لیگی پا لاہور کے پا کراچائی کے پا پیخور کے او بیام دا گڑو رمیز ہے پدے گوری تو یو شپین دوزر گڑی مخی کڑی دا دم نشپانو خبر شپان آڑو ندی تلگ ایران و ترکو تورشا دا یو شپن پند زر شپک زر گڑی دی او گڑا خلق سمرا قربانی کے سمرا لالی گی گڑا دیات نہ دیات پکال کے یو بچے یا دو بچی راڑی او سپائی پکال کے شپک بچی مراڑی او دا سپو بچی انگریزان وائی کہ بعد سپائی دو دلم لنگی گی دا ابناء الکلاب دی دا سپو بچی دی دا گڑیرو میمان سپو سر باقدہ نکاح تلگی دا پادی وی ما سر نکاح تلگا سپی ترخ کری ولی ما پی نکاح تلگا نو دا سپو بچی انگریزان وی چی بعد سپی پکال کے دو دل لنگی گی او بعد سپی ات بچی مراڑی لس بچی مراڑی چرتا ما دا سپو را مکا تلی دا چو سڑی چکا غشتی را دا مرغوز دا سپی لگ دے دا غطا بوزا بچو سری دا کساب پا تخت کے خواری گری و شپک سپی کا جمع بی ورن دا سپو را بچا دا کتلی انا خلقنا كل شيء بقدر نمازر تدا عرض کولو چه دو ٹکی انگریزی ہوئی دا یہودیانو دا تعلیم نہ متاثر شی دا اسلام پیو خبر باندی خود مسلمان لگیا لیتیش چلے و تبر چلے گلا نہیں مجھے ساقی کی چشم پوشی کا مجھے تو سادگی ہے انجمن سے شکوا صلاح پر مسلمان پکور کے پیدا دوٹی کی انگریزی ویلی دا آدھا رسول اللہ پا حدیث بانے اعتراض کئی آدھا قرآن پا آیاتون مانے آدھا شریعت پا احکام مانے لگیا دے اعتراض کئی ہمارونو بچی دینی مدرسوں تراؤ لے گئی کخپل ایمان اسلام و دمل کی ایمان اسلام محفوظ کول گوڑی تا حج کر دے تا خانہ کعبہ دلی دا تا دینی تعلیماتو خبری بچی دی ٹول دا جمع رسول ترا ولستا بچے دا لگینا نمبری یو مولام دا لگینا ندمڑ چرتا بمو اخبار کی نیلی دلی چلا دارلوم حقانی یو فاضل دا جامع شرفی یو فاضل شونو کری ورطا نمیل ویدانو دانے مڑکو خودکشیو کا دے نام در کون کما تا چوخلو گو رئی با دا کالج یو الگ ڈگری آگشتی وائی میں او پی ایچ ڈی کری ونو کری اور تمیل نو علاوه دا پڑے غاڑے توا چولو دانی چکم دنو دا لکو بچے دین تراولے گا لوگی نبا نمری او سمرا بگٹی دا ایران دا بادشاہ نبا دیتا ہو گٹی چه دا طول دا امریکی بینکونے ڈکڑو او بیا وطن کی ورطا دا قبر دینا ملاوی دو دا مارونو دا عرض کوما چه دا دینی مدرسی دا قلاغان دا دیر خوشحال شم چلا مدرسہ میں وکتا او پتاسو ډیر خوشاله ما دا سپینګیری بګور ډیر لګو دا پس بیانې نه خدای دې عمرونو کې برکت کړي دا سپینګیری دا ډیر لوی نعمت ته سمره درون ښکاری بیا به ټول چټیانی مشران ما ټول چټیانی زمانہ را روانه ده
ګیرې سړي پسې به دا ګورئ ګرځئ به دا درنې جامې به بیا نه وینئ دومره لوی سیلاب چې کوم نن روان دی حکمرانان ووایي د ګیرې څه ضرورت دی د پردې څه ضرورت دی د دې څه ضرورت دی د دې څه ضرورت دی ډېر سوچه سمجه طریقې سره د اسلامي شاعر لګیا دی ختمېږي زه خو یم چې هر مسلمان دې ګیره پرېږدي چې کافران ګیرې ته به بد نظر ګوري زما رسول الله پې خوشحالېږي د کافر خفه کوم رسول الله خوشحالوم حلاله سپین پټکي وهئ په دې باندې کافران باقاعده مري قرآن مجید په بچو باندې یاد کوي خپله قرآن مجید طرف ته متوجه شئ کافر ستا جړ وباسي میدان ته راوځه دین کلک ونیسه مخکې ورځو کې د بي بي سي نمایندګان دارالعلوم حقانیه ته راغلي وو د طالبانو د داخلې ورځې وې چې ویې کتل حیرانه شو طالبان ایوه موږ دا طالبان ختم کړي موږ ورته دا ختمېږي نه الله تعالی قرآن مجید کې وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله تعالی د قرآن د حفاظت وعده کړي کم ملا چې قرآن د خپلې سینې سره لګولی هغه به الله تعالی محفوظه ساتي افلاطون په موسی علیه السلام اعتراض وکړو چې موسی علیه السلام ته کلیم الله ما ته د خبرې جواب را ویسه چې د اسمان لینده شي او ستوري غشي شي او خدای ویشتونکی شي څوک به ترې بچ کېږي د څوک چې د الله تعالی خوا ته ورشي د ویشتونکي خوا ته چې ورشي هغه به محفوظ وي نو قرآن محفوظ چا چې قرآن مجید د خپلې سینې سره ولګول الله تعالی به هغه دا مدرسې به تر قیامته محفوظې وي دا به تر قیامته پورې دقسې محفوظ وي څوک چې د دی بد وي هغه به الله تعالی نیست او نابود کړي مدرسې د دین شاعر دي دا د دین نښې دي او څوک چې د دین نښې روانوي الله تعالی هغه تباه او برباد کړي ابرهه لوی فوج راوسته وطیان پکې وو بهادر خلق پکې وو دا خانه کعبه لرم هغه خپله یو خانه کعبه جوړه کړې وه چې راځئ دې ته طواف کوئ اوږده قصه ده د خانه کعبې لړولو ته راغی وادي محصر کې په الله تعالی مارغان مسلط کړل واړه واړه مارغان او هر مارغه سره 3 اټم بمو د مسورو د دانې عمره یو مسورو دانه مخوکه کې او یو په یو پنجه کې بله په بله پنجه کې پاتیانو باندې چې کوم ماوتانو فوجان سوارو د هغه په سر باندې به د مسورو دانه راله د هغه نه به پورې را پورې وته د اتینه به پور را پورې دواړه به دقسې مړه پراتو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بفرمائل کہ دی صورت موضوع توہین شاعر اللہ موجب ذلت است شاعر اللہ کی توہین سے ذلت لازمی ہے مدرسے شاعر اللہ دی شاعر دا شعار جمع دا نخطا ہوئی دا کم زانا چتا تا اللہ را یادیگی دا شاعر اللہ دی فجمعات تیری کی منارہ دیو کتا دا دا اسلام نخلا خانہ کعبہ دیو کتا صفا مروات لاری منا مزدلفی و رفات تا دا طول دختے دا دین نخی دی چام چی دا دین دا نخو سر خاندہ و ٹوکا کڑی دا اگا اللہ تبارک و تعالی لیستو نابود کڑی دے مفتی صاحب درته وایي چې کومه طالبان داخلو په زرګونو به داخل کو ځای نشته دی او ځمکه یې ورته اغېستې ده د مرغوز د غیرتمندو مسلمانانو نه زموږ دا توقع ده چې ډېره ضرب ورته ده ځمکه یې چې اغېستې ده او باقاعده جوړوئ دا ستاسو فرض دي دا ستاسو فرض دي ملا خو درته لګیا دی په جومات کې ناست دی ستا د عقیدې حفاظت کوي ستا په عقیده باندې اعتراض کوونکي ډزې کوونکي دی د هغې مقابله کوي رابعداره شه د طالبانو دا مرکز چې کوم نه جوړ کړه په دې باندې الله تبارک وتعالی بخي پکار خدا له چې خپله راشئ 15 ګنټې دې مدرسې ته ورکوئ چې قرآن زده کوي حدیث زده کوي مسلمان چاته وایي چې هغه ته قرآن او حدیث وردي ریل ګاډي کې یو ځل روانه مو د یو قادیاني د کالجانو سره باف شو کالجانو ټول خاموش کړو
میں تماشا کولا اگر قتل چلا دا سو مولا دے ما پس راضی راشل تا قادرے دا کافر بچے میں تاس هم دا کالج لکانے سوک بی اے میں کے بیادا ورالم او قادیانے مورتا خاموش کو قادیانان زمود ظلمون اخی باطل عقیدے دا مرتد دی کافر دی لیکن خندیر بچو سر باقیلا دمر غٹ کتابی آگے کا غٹول خبر گورو پا مومانے باقیلا اعتراضات کرے مسلمان تا پتہ نہیں لمارونو خپکے گئی مد دین ازدہ کئی دین پا قبر کے بلدی خبر تپوس کی گئی میدان محشر کے بلدی خبر تپوس کی گئی زیاد وقت منالم ما آیت تلاوت کرو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے احتساب تپوس کئی